من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائی اور ټول امت کا خطاب کئی فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو یو بہترین امت یې چې تاسو پیدا شوي دې دپاره یې چې ستاسو کار به څه وي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بکوي خلق ته په نیکۍ باندې او منع کوي به خلق د بدو کارونو نه د ټول امت محمدی صلی الله علیه وسلم پیشا او کار چې ده هغه بدایي د دنیا د روزګار نه سیوا چې ځان ته رزق حلال په وګټي داغه نه سیوا به نور کار نه لوی کار به دایي چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر عزیزانو بیا په دې کې به ډېر مشکلات راځي رنگ رنگ تکلیفات به پکې راځي ځکه چې دا خو د یو لک څلورو زره پیغمبرانو مشن وکړ نو د آدم علیہ السلام نوالا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر تا په دعوت د دین کې څومره مشکلاتو سامنے شوه اوس ته به څه چل کوي ته به دا کې چې دعوت ورکی چاہتا او هغه درته کنځلې وکړي نو ته به د هغه کنځلو په بدل کې ورته دعا کوې دعوت ورکی چاہتا او هغه در باندې گزار وکړي نو ته به د هغه گزار په بدل کې ورته دعا کے ستا مشن بدائی ځکه چې پیغمبري مشن دغه او روزي به کنځلې او بدل کې به کوله دعا استاد وایي په ایمان چې موږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو
یو سره کنځلو کی او داغه په بدل کې مونږ ورته دعا وکړو نو چې د کنځلو بدل کې د دعا و نه کړه نو بیا ته امتی محمدی کې نه اسی او کدی ګرځا را ګرځا کلمره ما تاسو ته ارز کوم چې تبلیغی مشن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تلل د طائف خلکو ماشومان ته ویلې چې ولې پکانو دالې ونه دي ای چې پکانو وشته د پنه مبارکه دړینو ډکه شو جبرائیل راغی چې دا طائف په بل وړم نو دلا سوچت کو یا الله اهل طائف په ما د کانو بارانو کو خدای د دې بدل کې ته د رحمت بارانو کا اسه تاسو ټول بزرگان ناش کې د خپل غریوان کې وګوره او زین ګوره موږ د وشو مجدس منگا چرکن نہیں نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جنڈے لاندے پا قیامت کے دو درے دو تمام مکوا دا من ملیان چی پا ایمان درتایم چه تاسو دوکا کے ساتو دوکا کم ساتو من وایو چې کله ته پورو پانه دي پخکړې یو جماعت ته وروړي جنت کا وخه وروړي جنت الفردوس خیال دراوه کا اختر کې سر سایره واچولا جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره د خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د تور شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړي په سکو والے او تک په ګولۍ وشته شي دومره وخت ني او تاغه د سک په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته مونږ ایمان نه کوي لکه زمون دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو وایي چې زهن هېما زما د چاټۍ شولې ډېرې خوږې زما ورونو مليان به پکې ودرېږي چې ورونو په دې ملک کې به اسلام زه راولم اسلام راوستو ته ګوره مونږ ته ګوره زمون د لاسه خو د اسلام بیړه تباه شوه من خو اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا غدین دی دا قرآن او دا غدین نن من د نااهلو په سریخه دی کنه دا قرآن منگا دیری تیوشو او د دبلبی زوی په کټ کې پروتي او موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق جبار تعالی چې لازم شوی په ذمہ د حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځنی فوت شي ته په ایمان وایي چې دا سره زما په مخ کې ورته وي شي او ما سره په جماعت کې لیدلې او زه دا کټ سره ناستم او زه هم چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځنی فوت شي نو زه لعنتی نه کړم ها کوم مړه په کټ کې تاسو د کلو خلک ټول واوري
چې دا په کټ کې پروت دی د خانه خراب بچي په ټول ژوندۍ کې خدای ته سجده نه لګاګولې او دا هغه کلی امام او چې دا متوفا چې ده اکثر احکام به دا ادا کوي او بعضې به ورځنې فوت شي نو دا دروغ وي که نه دا دروغ څه لپاره وي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دوی مړي نه مخکې ما نیسي که نه به نیسي چې زه دروغ وایم نو زما عزیزانو دروغ مه وایي دا ووایه چې یا الله ټول عمر تا نه باغي تېر کړی ستا په در کې د هېڅ کمی نشته خدای معافي ورته وکړه دا څه وایه کور دې وران شه نو نن منګه څه حال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکهداران ګرځي لګیا دي صاحبه ګډ جوړونه کوي ماله به دومره سیټه راکې او ماله به دومره راکې او ماله به دومره راکې او دا د شاخه تاخه زامن به ګورئ بیا به په دې سړکونو دې خلکو له ګډېږي دا څه خلق دی دا څه وطن دی خدای چې څه کوي دوی سره نن سره چې څه کېږي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو کور باندې 88,000 شپږ زره روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو ورمیگونه مات کا ورمیگ مات شا دین امام چری سڑے وګرځولو چې په دې مالکه کم کور چتا اوږي شپنی تیر کړی بچو چرته نهر نه دا سروي په ملک کې ونشو کله یو مالک کې یو کور اوږي شپه تیر کړی الله به په دا ټول مالک جهنم ته لیږي ټول مالک به په جهنم ته ځي ما هتاس ته بوله کول ویلي چې وروره په دې منځونو نه کېږي دا ټیټ پاس ورزش خور سره کوي نو څه شو ده لاندې څنګه دې پاک شو مخلاص دې موږ پاک شو ټیټ پاس شو ورزش ته موشي زمون څه شه ده او دوبره دلیته هغه راشي په جمعات کې وي او مخلاص پکې وي ټیټ پاس شو ورزش موږ دې ته وایي چې کوم ټکی قرآن ویلی دی په دې د مزګزار ډېره خفه کېږي مانه چې زمونږ د دوبرې نوم ولې علي ته دوبره وینځو نه په دغه ځای کې دغه کې کنه کې موږ دې ته وایي نو ټول موضوع نشته نو دروغ وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر کایمان درکی چې کوم ملام خوخی ما له راولې چې ما سره خبرې وکړي کله دروغ وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر منسته دا سړی د ګناهونو نه بچ کی پاکی کی منظم کو پردے مالم خرو پردے حقم خرو دروغم وائی پردی قرون برانو لازم نیز دے لباس کی حرام اغسطے دے دانیز دے
د کور نظام د ټول مردار دی دا منځ دی یا دا روزه ده کلیر کټ د خدای حکم دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ داری گناہ نه سړی بچ کی اوس خپه نه شي منځونه هم کوي او ګیرې هم کلوي دې مسله پوهېږئ او دا ګیرې که پرېږدئ دا ګیرې خرېلي خو چې زمونږ غوندې ګیرې پرې نه دی خدای ته وګوره که سمه ګیره پرېږدئ ټیک ده که زمونږ غوندې پرېږدئ که نه نو دې نه د سپي لکه هم ښي چې ښځه ځان سره په ډګډګي ګرځئ ګیرې والا داسې نه ګیره کله که شیشه کې داسې وکتل او ویل چې زه خو ډېر ښایسته شوم په ټکي کافر شو ځکه چې ګیره کلول حرام دي او تا حرام ته حلال وي نو حرام ته حلال ویلو باندې سړی کافر شي خیال امرا نو د دې وجنا عزیزانو نن ټول ملک دا الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک زدی حکومت ته وایم د کور ځمکه ما غشته ده په بیا جوړ کړی ما دی او کرل په تاله درکم ولې پراپرټي ټیکس انکم ټیکس تاله درکم چې ته په خزي غډې کې او خزي په اجازه نه کې د نور بادشاہانو شاغوت لبوزي غریب سره دا سروے وکړه د ملک چې په دې ملک نن د 2 کالو ماشومان خپل لختې په دې سرکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او 1 روپۍ خیر غواړي د 2 کالو ماشومان نن دا پوښتنه چا وکړه یعنی په دې ملک به په دې قهر سره اخته د شاهانو هر شی مفت بنگلا مفت نوکر مفت بجلی مفت ټلیفون مفت سوی ګیس مفت خزه مفت هر شی به ته مفتی او غریب سره به په یو کور کې مفت نوسی دا یو حکومت لکړی ورکړي ورمېګم مات شاه په دې علاقه کې دا سر یو کوي چې یو کور چرته وګ شپته رنه کی یو سړی چرته خپل لونه ګرځي دا سر یو کا نن د ټیکسونو سر وکړي د شاهانو اخراجات ختم کا تو وګوره چې د عمل د اسمان غوندې چلیږي که نه چلیږي نن په یو 17 ګریډ افسر باندې او 18 ګریډ افسر باندې 1 لک روپۍ د حکومت خرج دی 17 او 18 ګریډ باندې 20-22 خلا پرېږده 3 فټه پر ګارتونه ولاړي او زده د بجلی بل بلا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بندو راشي د بندو لا ختم نه چې ورپسې د ټلیفون راشي په ټوله میاشت دا د خدای په قهر به دا قوم اختی په کار خدایو
چې د شاهانو بیلونه د پیسو نه او د غریبانو مفت وای. دا څه ده کنه؟ په کار ځو چې د غریبانو مفت وای. وګورئ ریکارډ د جمعات هر یو جمعات بمبا انګريزانو فری کړی و. د انګريزانو زمانه نه والا 300 کال وشو چې د جمعات د بمبي فیس نشتا. پاکستان شریف چې پکې راغی په جمعات یې 8,000 او 10,000 بیلونه راوړي. نو پکار دی چې انګريز د جمعات بمبا فری کړی و. نو پکار دی چې تا د جمعات بجلی فری کړی دا کنه ده. نو جمعات بجلی فری کول خو لا څه کې جمعتونه ورانول شروع کړ. ولی او دلته پارک جوړي زنانو ته تکلیفي بل پروردګار د پاکستان په زنانو د چرګو مرغ راواله دوغه راشه چې یو پاتې نشي. پاکستان زنانا دایره ګډه ومبر سره میخي دوی خو د ملک بیره تباہ کړه. جنانه نشو کېږي دي فوټبال باندې که مزدور ناسي پولیس پتا پس فوټبال دې بند کړی دی. ولې نه کا جنانه نشو کېږي دا زنانه دې په مور واچوم زنانه په فوټبال کې سره ګرځي. دا ستا ملک شو دا ستاسو وطن شو. اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډېږي اله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن اله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډېږي. ورکشي خو مرکز ورکشي چې په آسماني سیلاب کې راشي چې دا ټول ملک اوچت کې په سمندر کې وای. تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ. تقریبا ټول پاکستان 99% پسلو کی یو کم سل خزی او نر واره او زاړه په دمتوب او کنجرتوب کې اخته دي. نو ما تاسو ته درس کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورتا په جبه او یا به ورتا په ځړ کې قصد کې تعلقات به ور سره پرې. دا نشم چې د چا د زندګۍ نو عزیزانو هغه بیا مسلمان نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نو. هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګورتا انس جن تا رسول دی داسې بیا چا نه کړی. داغه نه وروسته بیا صحابه چې کوم خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټ حتی کې دا کابل
صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي اس بی دینی نشتا داسی چې هغه د قوم اونکړه چې لک په خېټه موړ ده دا خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ ده دا خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چې دی او عذاب چې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن دی او که سبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا به جاړئ اس به په لاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پې وشوه د حکمران طبقه په زړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشته بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتی بمبے مفتی اوڑے مفتی چینی مفتا چائے مفتی غوښه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچولي د 3-4 کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او خپل لختي په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله ناغین میټر ولا بار کړي پښتنو ولا ګوډي چې غلاونه کی دغه میټر خدا شاهانو د بنگلون بارو لګوي او دلته وصولوي کنه هغه ورته یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وطن نو اگر دلی راته وایي چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی او پکې هم پکې لګېدلی نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی دا پکې ولې لګېدلی وایي جی ګوره که چېرته اچانک راشي یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نشي
او غریب کا پکیلا دین کېناستو او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغله وای خط کړه لکه دا نشي کېده دا نشي کېده کا افسر له ور نه 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 خط کړه د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د خلو شاپینګونه مفت او غریب به پکیلا من نشي چرته به په سویګه پروتان نشي په خول د بمبي او بدن نسکه چې څوک نه غوړ د ځان طلاق بچي پالاکه کې خان دی او نواب دی اغله د بمبي دین والا نږدې نه وردی د سور بچي او غریب نو دین ورني چې دا دین نه داکه کې بيزي درګار بمبه درنه کټ کوم نن پالاکه کې د خان د کور د بمبي بل نشتا بجلی والا فسکه اے سړی دلته وی ایک دفعه ډنګالي کړ او سارا دن خوشحالي کړ ایک دفعه ډنګالي کړ ورته په ټول ورځ بیا خوشحالي کړه مزه کړه هر یو تندر چې ده د غریب په سر راپری خدا غریب دی الله دې توغتی په مرض مردار وایامین آمین اوه نه ټول جماعت دی وایي چې زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګوري الیکشن راغی او مغه زاړه بیا را پاسي څوک باوازي کی زما پښتنورو زبانه پاران کینم چې پښتون له حق وګټل بلدیګه مولا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو د سیوا کولت رنگ ور کوي او سرک تبروي جل اسلام په خطر کې د دنیا د بادشاہ د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي د سړي ځامن شي بیرم غرقش 50 کال خودي خلکو تاسو دوکه کوي کنه په دې 50 کال کې دا قوم د سړي هی نشو 50 کال عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم خوري کہ زماده د خدای په ذات قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپه د تند مرشم الله د تپوس زمانہ کوي سپه نن په من کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تند او د لوګي مړ کیږي تپوس سکنه نو عزیزان اوس نشتا انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمکه درا ورګېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخ کې سمشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې ده دا هیڅ شي نه هیڅ نه
سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا پزړه کې درد نه پیدا ترغه پوره په ظاهر لګیا وسکه یو سړی مان ته پوسو کو چې زما کور دی او یو دمه لمه په کاری ورکړې ده په دې خو زنه ګناګارېږم ما ورته چې ادمه څه کوي ورې غړېږي بس غزلې مزلې وي مال چې تا دمه لا کور په کاری ورکړې ده نو سینې دمه زوم ته اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د ډنې د ډنګتوب تربیت کی که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي بل ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولې ما څه وکړم مال ولې نیولې په دکان کې مې دغه دی په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم دی ماشومان راځي رواني ول څه وکړم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه د دې علاقې مشران ډیر دي هغه ته ورشه د ویډیو گیمونو ولا ځوان نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده زه درته څه دا څوک دي منګه یو کنه نو عزیزانو خیال کوي ګوره تبا کېږي غر کېږي هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم کله پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو مولا له جوړ شي بس ګړشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو کیرشتاو نشتاو د جمعې پشپلاسو چتول شتاو نشتاو په دې قهر اخته مړي پس اسقاط شتاو نشتا یو ما ته ویل چې اسقاط خوشتله تاسو وایي چې نشته نو دا مړه پتا واچو دا مړه ور باندې واچو نو من ته وګوره چې دا دله څنګه وو دا دله په خاتون باندې خلاف نه تاسو په ایمان وایي چې دا د اسقاط وخو لاس ما خامو چت کې او جمعه ته رولېږي لکه مروت استاد یو خوري دا غوډه ناشته دا مړه په دې بخله کی زړم کوسکایم پکور کې ساتلی او نه سوچت کې یاله ما خام دې ادمړي اروا راغلي په دیوال ناشته د لاس کې چت ادمړي اروا راغلي په یا راخو سو موږ دې خلیله مې داسې غړي وډه راځي دمړي اروا راغلي په دیوال ناشته چې دا خوروا باندې لا سوچت کینو د مړي اروا خوروا والی او لاړش ته د سړي ځامن خزله مرد خدای په قهر اخته د جمعتونو کې کله خیال کوم تبلیغ ولا وایي چې ورونو کې نه د دنیا شو خبرې بکی نو خیر باندې تبلیغیان هم دا سړي کې د خلکو له تبلیغ نه تور کړي وي وشوي ان پخلا لیلا پزړ کې ټک د پاسه برګ پخلا لیلا پزړ کې ټک د پاسه برګ
پخلا خندا پزړه بېمان مسلمان ولي خیات کوي دا ټکی چې مونږ کې د سمشتا چې پخلا لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پخلا خندا پزړه بېمان مسلمان ولي دا زما خبرې چې دا خلک ووري کنه دا غوړ دا د خزو تبلدینان او برواګان دا خزو چې په زر روپۍ بوی کټ جوړي په صدر کې دا زما خبرې ووري نو بجلیګر مولا نوران کالج کې سبق وای او کور کې ټي وي دی او کور کې وی سی آر دی او کور کې نه ټي وي نه کور کې مستا خزا ده دلاره شو زما کور وګورا زما نور وګورا کپن جماعت کې ما نور کې نونی دا ګیره به سپټو متیازو کالو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه امرانه نه وته دا ګیره به سپټو متیازو کالو که زما کور کې ټلیفوني نن دا اولیاء په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه خبرې چت کی بیا تاسو څوک خبرې کوئ دي کنه دي دا اولیاء په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپلیټ د ایرمنډه دمخانه ده چې د چا په کور کې نن کوم لباس چې پتوي او په دې نتورک باندې خزي په کور کې ووري سبا له ګوره په دې سرک هغه لباس یې ټولې روانه ناس تباش وای فرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان کنن مالدار کې دا بداغوی نه لوی آرامیانی ان دو وجنه عزیزانو تبا کېږي غر کېږي حکومت ته پروردگار د دې کور د میربین جماعت کی خدای دې حالات کی خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام چې راغلی تاسو وکړو چاپری خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده سوچ ولا خدای راولي نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بل والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل نه برا پسې گورنر ټلیفون کولو چې روزه ما بل لازم نه د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی تاسو پرونه چې الله پاک سره زره ساتلې ده الله باغه او جیل تبوزي چې کوم به مولا نو به برابر شي هغه به جیل تبوزي کفدا ته منځوري تاسو پوښتنه نو دوه جنا عزیزانو د زړه تعلق خدا سره پیدا کړي وخت ډیر لنډ دی او وخت ډیر کم دی دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی کلک کې به در باندې تیار شي او اوس بنولي او د تیښتې لار به هم نه تباه کېږي دا د غټان هم واوري او دا د غریبان هم واوري
په 250 کال کې د پاکستان د حکمران طبقه انجام تاسو ولیدو او مشرف دین په دې نه غایره کیږي کوم خدای چې تر ضیاء الله کا تر بوټو تر نواز شریف او بېنظیر پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو هغه خدای تان کولی شو درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کینی بیا به تم جاړې او اس په پلاس نه درګو عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره دو قسمه خلق ده یو غریبان دي او یو شاهان دي د شاهانو ژوند وګوره دا الله نه څومره لري 24 घंटे داغي ژوند چې ده دا الله نه بغاوت ده داغي ژوند د الله نه بغاوت ده د خزو ژوند د الله نه بغاوت ده د زامنو ژوند د الله نه بغاوت ده د کور ماحول ټول چې ده د الله نه بغاوت ده اکم دمتوب او کنجرتوب ده چې په ملک سر اوچت کی او اول خلو ورته مسلمان واځه کړي اول یو دمتوب راوته کیبل نیټ ورک دې کسه بلا ده قسم په خدای چې او تګون په کور کې ولګو نهارو ټلویزیون خو عام شو دی هغه چې چابړې خرڅي هغه دله کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي هغه دبلدین زوی کرم ټلویزیون کله کله ماته وي یو سره د چپړاسي د غنیم زره تنخواه هغه ورځ ماته وي په ټي وي خو دا سی وي تا کارکی وشته سره لا ما غسته ده ما تسوده غسته ده بل په یو لزره رنگین تی بس یو ناشوره تخله تراله خو هغه ته نو ویل او تاسو ته په منبر نشته ټلویزیون عام شی ده بزرگانو کر دی بزرگانو کر ملیانو کر دی اخو عام شد او په ټلویزیون څه شي تاسو د اخبارونو کې د من دا پاڼه وګورئ که خدای دې هلاک کی چې هلاک شي د ذلیل بچیانو د دې فوټوان ټول ملک تشایع کول څه ضرورت دی دا وخته به داسې اچولي خپل به څنګه کړی او په غاښونو به رګمال مګړی یو الکان په ټول ورځ دغه کنجري ګوري اقوام شو اوس هغه وخت به ته ځان راولي چې خزر په کور کې په زور نه ګرځي چې د پړو आवाज پر دې سره د دیوال نه بار وانه وي دا خبره چاته کې خدای په جندلی وي الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين د يهودو کار در سره شوه د يهودو کار او يهودو به ورځ نه عذاب نازلې دي نن به کوم عذاب راغی اخوند لا دخلنا تلنو سبابه بل عذاب راغی بل بچراغه بل ورځ به بل عذاب راغی د يهودو عذاب
نن دا کوکا کوله او پیپسیانی چې دي مونږ ته اوس پته ولګېده چې دا د يهودو کپنای دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کولا او پیپسي څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپے يهودو ته او يهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدر نشي جوړولې هغه په خزو يهوديان چې یو دا وی نه وروړي په خپل ملک کې دغه کوي شربت قدر پرونی الګ راغی نمبر می کوي په کالج کې داخله راته نه ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستینه میټاو د صفای هستینه په دې 250 کاله کې دې کالجونه یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو نمبر کمی کالج کو سائنس کے داخلے تک تو سائنس سب ہو گیا ہے وہ کچنے بچیا تو سائنس ہوگا خلق پوری کی چینل ہم دمور مرورا کی جگہ امریکنیان میں تو سائنس ہوگی پوری کی جرازی ادھر کی گتے ہوئی ستاپ وطن کے راضی او د قرآن عاملین او د قرآن عمل کون کی در توجنی فسانس خواهی پوئی ننستا پا ملک سال دے تا سر نور تشینشتا دا اللہ قهر او دا غریب و آہوالے و چورش تیریگی بجلی گرانش دمرا گرانش پیٹرول دمرا گرانش سویگیز دمرا گران شو پروردگارم حلاک کا چی حلاک شئی ورمیگونا مات شا چی مات شئی غریب سره با پکیلان دم نکی غریب سره با پکور کی چرتا پکیلان دم نکی غریب سره با چرتا دا جوار روٹان پا سویگیز میں پخی رشکا چی اگوری دیگنا دبگرائی پوری 50 روپئے ولی وہ پکیل گران شکن اور دوسری پیٹرول اور وہ غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا دا غریب بچیا دا شاہان بنگلے مفت سوئی گیس مفت بجلی مفت موٹر مفت نوکران مفت چاکران مفت لگواران مفت دا شاہان عرش مفت او غریب باندې بجلی ګرانه کو بجلی ګرانه او دلته رااله سبب کچا وغلام لا کوله میټری ترويسته پستنو لګوري خل په کم ملک چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي هغه ملک به خاور ظهوري هغه ملک به خدای پریږدي د یو معتبر او فرعون اورمیږ بغیر ته مات کړي خیر د یو فرعون او اورمیږ چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې تیکا کړی دي الله په تخته دار خېجولې دي الله خړېلي رېګمال کړی د وطن نور کړی دي یو انجام بدرته خیر نن غریب سره یو پکینان دې د ناشته جوړه تم دي شکو چپلاسیان بیا چې دی الیکشن کوي و دمره چپلاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی نو د چپلاسی 2000 روپے تنخواه او 300 روپے ته ګل راشي نو دا به څه کوي دا به څه کوي
پاسې جنو کړنم دا غریبانو باسي د چا چې لکونه روپۍ آمدن ده آیا جنو کړو باسا 2 لک چپړاسیان په مو باسا دغه نه عزیزانو انتہا د هر ظلم او د هر زیاتی بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی خدای نه باغی دی الله پاک بچره ورته خورز مخه چر مړی وګوره او وجونه وګوره د الله نه د بغاوت ابل اورز د یو شیعه د لور واده شوی هغه شیعه کروڑپتی دی کروڑپتی عرب پتی دی په وینځلو جامو کې بورکا ور په سر کړه او شنی چنګ جنگ لور نکړي او جمکه ور سره کړو جنگ سره کړ چې دا بوزي دي کنه شیعه ولی الک وې د بی فاطمه داسې نکاح شوه نن د خپل خزو ته وګورئ او ځان ته وګورئ هغه ور دی اوراغه وې میری تیدا یاوه کیا کرا مل کیا کرنے بولے جہیز نینگا تیدا یاوه مل نے کیا کرا تو پیسے دی کہ اس دیا سے جوڑے موڑے لما یو شاک نے پدا سینہ والو چون والو بس چک ټوپ کو منډه په دې دنه تاسو وګورئ دغه نور د خدای پاک په تختص مردارا کا جهیز منګه نور ویل جهیز نشته دا زړی پسکای چې مون ساتلی دی په کورونو کې دا زړی چې څومره ډمي زما مخ کې خور مازیګر تیریږي کنه زړم داسې کوي داسې رواني دا زړی تاسو به خورت بجلی ګرانه نه چې ورنر باندې 15,000 روپۍ چټا کوي تاسو د دې قادر یې دار څه خدای کم قوم ته چې خدای په قهر شو کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې استعمال دې داسې بدر باندې حکومت راځي دا زمونږ د اعمالو سزا ده چې الله موږ لرا کوي کنن مونږ په سچا تورې راواغستې او د جهاد اعلان مو کړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملایکې درته د اسمان نه راشي څه چې کېږي موږ سره دا زمون د عمل نتیجه ده دا زمون د عمل نتیجه ده معجزانو پاتې د زړه خوږېدو څوک نه دي اول په دې ټول ملک وګوره دا څه سړی وښایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي ګڼکپ دی خبره دادا عزیزانو چې د خدای په دې قران عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا چې پلاس نه په جبه وایا چې په جبه نه قطع تعلق ور سره وکړي زه د چا مړي طلاق نشم او زما مړي ته به نه راځي کنه نه راځي کنه
ایا مړ شو واقف ارامي غوندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو ګلانم نو ازوی ما ته ته قرآن وایي مونږ هم داستامي تنګرځو مال خدای دې مړه ولا کته د ما مړی تراغه والله چې په دوزخ کېږي د ما مړی دا د سور بچو چې کوم جنازې تلار شي امره خدای نه بچ دغه ګورم مړو چې خخیږي هغه ځکه به بيدینه سړی نه پریږي ولی مسلمان چې خخیږي په هغه رحمت وریږي او چې کافر او بيدینه ولاري رحمت نه وریږي زما په خبرو کوی کتسرو رحمت نه وریږي بیا نو دا بيدینه چې کومې جنازې تلار شي دا غمړي رحمت بنش او زما خپل کده من لمبوي خلقا ومن خخوي خلقا من لمبوي خلقا من خخوي خلقا ما پدوران سپوتو ارزوي خلقا من لمبوي خلقا ادي دغه ملا چې مرشي پدوران اوروي چې سپینو خوري ا د سپو خېټه با الله ما ته جنت جوړ کی کوي کډول شي کنه شي ها د سپو خېټه او د بيدینو ولا زما په قبر زما جنت قبر بما د پاره دوزخ جوړ اس خلق دې ته خوشالي پلانې چې موږ یې ردا شو ډېر خلق چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلق جنازې ته راغواړي دا شته ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لوډسپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي دومره خلک به خبر کی چې یو کوته وکړي او بس وروايي دلته براتوسی په بالا مانه کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړوي پلانو اچلان څوک راغله کې غاښونه نشته ګورو مردار دی پلانو ته مې جنازه ده چټونه چاپ کړی دی کلو والا چټونه یو ورم ته نه ویل دې عمل کوو دې قوم چې دیګر مولای بیان که حکومت رانی نو دا عوام د کمال علیان دي دا کنه واخر دعوانا دا وتاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12